ملک خان ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر ساؤتھ وزیرستان اپر خبرې کوم او موږ سره د لور فلحال لور وزیرستان ایډیشنل چارج باندې د ډیو ولا دا چې انرولمنٹ کمپین دی دا هر کل میرا مناو کوي هر کل یو پروګرام وي چې بچوں د علاقه کې یک بچا د سکول نه پوتې نشي هر بچا سکول ته رسي دغه بارک شي دغه امید ویلفیر اسوسییشن ایجوکیشن ډپارټمنټ یو انرولمنٹ کمپین پروګرام جوړ کړی دی چې هغه ته میرا رول یې حاضري ولګوله چې دغه چې میرا خپله حصه وکړي چې دغه اهمیت څومره دی چې یو بچا د خپل د تعلیم نه د سکول نه پوتې نشي دغه بارک شي نن پروګرام دا نن زموږ انرولمنٹ کمپین دی بیسیکلی موږ دا کوشش دی چې کوم ماشومان سکول ته نه ځي هغه په هر قیمت باندې موږ سکول ته داخل کړو د دې بنیادي مقصد هغه دی الحمدلله مقصد زموږ سره شان پر شان ولاړ دی څنګ په څنګ را سره ولاړ دی هغه زموږ سره پوره ملاتړ دی او د هغوی پوره کوشش دی نن هم راغلي وو د پروګرام شرکت کړی وو مسلې کې نن ډېرې دي بس چې کوم سپیشل ګورنمنټ سکولونه دي په هغې کې دلته د ټیچرانو کمې دی خصوصا زما په خپل سکول کې هم د ټیچرانو کمې دی او بلډینګ خراب دي فرنیچر چې کم دی هغه هم کمزوري دي نو زموږ د ګورنمنټ نه دا خواست دی چې نن څومره ماشومان دلته راوتي دي لیکن د پرایویټ سکولو کې هم ډېر بالا قدر تاسو وګورئ خو که چېرته چې کوم ګورنمنټ سکول دي دا که ډیولپ شي دا که ښه شي نو دا چې څومره پرایویټ بچیان دي دا به هم یقینا چې د ګورنمنټ سکولو کې داخله اخلي مونو مابیل لایزه پیسې چرمالاوي طالب علم یا دوس چې کوم لکه نن دلته ویني چې سکول انرولمنٹ کمپین جاری دی دغه مقصد دا دی چې کوم بچي سکولي نشي نه دي لکه د سکول نه محروم ساتل دي موږ مقصد دا دی چې بچي داخل سکولي نه تیر ولا شي د خپل بنیادی حق او د تعلیم نه محروم نه ساتي مونو محمد علیان دی د یونیک پبلک سکول سټوډنټ یم نن چې می شروعاتلی چې کوم بچي سکول ته نه ځي او کوم بچي سبق لیایي هغه پلارنا ته دا ریکوست دی چې بچیون په یوه ښه اداره شي دغه ایډمیشن وکړو پاشي داخل کو چې دغه نه یو تعلیم یافته آغاز جوړ شي